أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سورة يوسف دولسمه سپاره او په سورة یوسف کې 9 نمبر آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتلوا وجن یوسف لرا او اطرحوه یا گذار کړئ د لرا ارضن یو ځمکې ته یخلو وزګار بشي لکم تاسو ته وجه ابیکم مخه د پلار ستاسو وتكونوا شیبه تاسو من بعد رسل دین قوما صالحین قوم نیکان. د یوسف علیه السلام واقعه شروع وه. اوس په دې ځای کې الله سبحانه وتعالی د یوسف علیه السلام د ورونو هغه مکر او هغه چل ذکر کوي چې د یوسف علیه السلام په باره کې کومه مشوره وکړه. الله تعالی فرمایي چې د یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام په باره کې مشوره دا وکړله وی اقتلوا وجن یوسف لرا یو مشوره پکې دا وشوه او اطرحوه یا گذار کړئ د لره ارضن یو ځمکې ته یخلو لکم وجه ابیکم وزګاره بشي تاسو ته مخه د پلار ستاسو. اندیس چل وکړئ د یوسف قتل کوي خپل منځ کې مشوره وکړه یا چې کوم داسې یو ځمکې ته ګزار کوي چې د پلار د مخه ته وزګاره شي. دا دوی ګمان و چې کله یوسف علیه السلام له قتل کې یا په یو داسې نامعلوم ځای کې ګزار کې چې د هغې علم دغه پلار ته ونه شي او نه یوسف علیه السلام په خپله دغه ځای نه واپس راتلی شي هندي ځای ته ګزار کړي. نو دوی خو دا ګمان و چې موږ به داسې کار وکړو زموږ د پلار به موږ سره مینه محبت پیدا شي موږ سره محبت شروع کړي ځکه د هغه به موږ ته مخه وزګاره شي لکه مخکې مینه یوسف سره کوله بیا به موږ سره مینه کوي. او بیا ویل چې وتكونوا من بعد قوما صالحین او شی به تاسو وروسته د دې نه قوما صالحین قوم نیکان وروسته بیا توبه وباسئ. چې کله دا کار وکړو یوسف علیه السلام قتل کو یا هم چېرته یو ځای کې ګزار کو د هغې نه پس به الله ته توبه وباسو. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دوی دا ظالمانه فیصل د ډېرو ګناهونو مقدمه وه چې دوی د قرابت او د صله رحمۍ هېڅ خیال ونه ساتلو دې خلکو د والدین نافرماني په وړوکو ماشوم باندې رحم نه کول چې هغه څه غلطي هم نه وه کړې او د بوډا پلار د جذباتو قدر هم ونه کړو او دغه وړوکی بچی دغه نه بې رحمۍ سره جدا کول غوښتل چې د خپل پلار نه جدا کړي.
دا داسې فیصله ده که چې نبي صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې د مکې قریشو کړې وه چې په دارالندوه کې راجمع شو د نبي علیه صلات وسلام د قتل سازش یې جوړ کړو د مکې مشرکین نو دغه شان فیصله د یوسف علیه صلات وسلام رونم ته خپل ورور په باره کې وکړه نو په دې کې یو کس د یوسف علیه صلات وسلام په دې ورونو کې نو قال قائل یو وینکې منهم د دوی نه لا تقتلوا موجنا یوسف لرا والقوه گزار کړی دا فی غیابت الجب پډډ الجب د کچکوی کې یلتقطه مندبکلی بعد السیارة بعض قافلې والا ان کنتم فاعلین کای تاسو دا کار کوونکي ففعلون وکي د یوسف علیه السلام پرونو کې اورور هغه کې دا ویل قرآن کریم کې دا غنوم نه دی راغلی او تشریح مته تاسو مخه کړی و او داغه په دې نوم ذکر کولو کې څه عبرت او څه حکمت څه پیدا پکې هم نشته دی بلکې داغه دا صفت بیانول مقصد چې د یوسف علیه السلام ټولونو دا سازش نه وکړي ان ټول په دې باندې اتفاق نه وکړي لکه سعودي رحمه الله چې د نوم یهوذا چې د پکې ویل چې دا مو وجنه یا مشر ورور یهوذا بعضو چې دی لکه توره په د صبر تکوین کې دی چې دا اروبین نوم یو او صاحب د فتح البیان ذکر کړي چې دا روبیلو دا مشر ورور هغه کې دا مشوره چې مې وجنه او د یوسف نوم په دې وجه اغسته و چې درونو په د باندې سره هم راشي او دا قتل نکي ناغول که تاسو یوسف له دغه د پلان نه خامخه جدا کوئ او کینه نه وای دا په داسې یو جوور کوی کې واچوئ چې په هغې کې کاڼې نه یو قافله بل ته تیریږي هغه به راشي قافلې به ځان سره ویسي نو کله چې قافلې والا راشي نو اوبو دپاره نو ځان سره به یې روشت کې وي بځي او دغه شان وم شو قالو ویل دوی یا ابانا پلار زمون اوس دوی بل مکر ذکر کوي د خپل پلار سره دا مکر وکړو قالو ویل دوی یا ابانا پلار زمون مالک سوجد تعالی را لا تأمنا چې ته باور نه کوي په مونږ باندې علی یوسف په بار د یوسف کې و انا له لناسون یقین مونږ هغه لره خامخ خیر خوایو یعنی سوجد ته په مونږ باندې باور نه کوي د یوسف په باره کې مونږ د خیر خوایو د خیر خوایي لټو نو هر کله چې دوی په دې خبره باندې متفق شو نو پلار خواته راله هغه ته د پلار په لپاره سره आवाज وکړو یا ابانه پلار زمون دې لپاره چې هغه راننم کی چې په دې طریقه سره خپل مقصد ته ورسیږي وای مالک لا تأمن سوجد تعالی را لا تأمن چې تباور نه کې په مونږ باندې یعنی تا ته چې کومه شوبه را پیښه شوې ده چې په مونږ باندې د یوسف په باره کې باور نه کې وای موږ د خیر خوای و ان له لناس یې موږ د خیر خوای لټو د دې نه معلومیږي چې یعقوب علیه السلام د دې پسترو کې شر لیدلو چې د شر اراده کړې ده او یریدل چې د خلق د یوسف په باره کې سب خسوج نه کوي نو یوسف علیه السلام د دې نه ساتره دوی سره نه پرې خو او دوی په دې خبره باندې پوه شوی نو خپل پلار ته ویل ارسل ولګه معنا زمون سره غدن سباله يرتع چې خوراک وکي ويلعب او لوب وکي وإنا له لحافظ يقين مدلر خامخ ساتون کیو يرتع رتع په اصل کې سریدو ته ویل کیږي یعنی موږ سره پر چې آزاد خوراک وکي د شنکیانو د صحرا د میونه پیدا واخلي
لکه کرکنډې دا مماڼې وغیره دا به وخورې. ځکه ته د یوسف دغه شان په یو ځای کې بند وساتې نو په دې کې به څه نشاط نه څه تازګي و پکې نه پیدا کېږي او د نورو ځوانانو په شان به قوي او صحتمند هم نه که دغه شان په کور کې بند دي. یرتع ویلعب نه پرېږده موږ سره چې خوراک وکړي او لوبې وکړي او دا دلیل دی چې په مباح لوبې کول نه جایز دی بلکې کله نه کله د تدریب دپاره پکار دی چې په دې سره سینه کولاویږي بدن ته قوت حاصلیږي د وینې رګونه کولاویږي د ډېرو بیمارو علاج دی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ یقین موږ د لره خامخا ساتونکي یو موږ به د حفاظت کوو موږ سره پرې ده صحابه چې دینه بیانو الله سبحانه وتعالى تاسو به د توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.